کله چې زنانه ناشکره وه هر وخت یې د دې په خوله باندې د ناشکرۍ ټکي وو نو دې نه الله خو ترې خفه دی خو الله به د دې دا بغض د دې خاوند په اړه کې مچي دې وجه نه کومه ښځه چې دا ناشکره وي د خاوند اوس نه لګي اکثر یې لانجې بیا مصیبتونه نو دا الله نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی لا ينظر الله تبارك وتعالى الى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه دا حدیث مخکې مونږ ذکر کړو مخکنو خطبو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی وی هغه زنانه هغې ته الله د رحمت نظر نه کوي لا تشکر لزوجها چې د خاوند شکر نه ادا کوي د خاوند ناشکره ده دې ته الله رب العالمین د رحمت نظر نه کوي دا ښځه د الله بدي شي نو ګوره بغض الله هم کوي او الله ولا د خاوند په زړه کې نفرت پیدا کړي ځکه اخري نتیجه دا شي چې بې طلاقه شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وهي لا تستغني عنه عجیبه خبره ده چې خاوند نه غیر گزاره نه کیږي د قمقلې او بیا هم لګیږي د خاوند ناشکره ده خاوند نه بغیر خو گزاره نه کیږي ځکه کپڑے په کار دي نه خاوند ته شاو مال جوړه راوړه روزانه ته خرچه راکړه چې صفاخه کو نو چې هر وخت دی ته حاجت دی ضرورت دی وته به ناشکری ولې کې د دینه بغیر خو ستا ژوند هم نه تیریږي د خاوند نه بغیر ځکه ستا د کور خرچه دا چلی ستا د بچو ټول هغه اخراجات دا برداشت کوي د هغې د جوړه جامې اخراجات خوراک سکاک رهایش کور یې دله جوړ کړی منډې ترړې وی لګیا دی غریب کله په سفرو کې او کله چې دی په کاروبار کې لګیا دی او ځان یې ستړی کړو ستا دپاره او ستا د بچو دپاره نو د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا زنانه چې د دې د خاوند نه بغیر ګزاره هم نه کیږي او بیا هم دا ناشکره ده دلته علماو د دې په دغه کې لیکلي دي په شرح د دې حدیث کې وایي چې ګوره صرف دا نه ده چې شکر گزاره زنانه به صرف هغه چې په دې ژبه باندې به شکر کوي صرف نه په دې خپل عمل به هم شکر کوي د خاوند قدر به کوي او احترام به کوي وایي ځکه چې دا زنانه د دې خاوند نه اخلاصۍ نشته او بیا رالګېږي اخلاق او خصلتونه او دا جبه دا وي داسې حد ته رسولی دي چې د خاوند نافرماني او ناشکري کوي دا نو دې وجې نه وایي دا زنانه دې له دا پکار ده چې د خپل خاوند خدمت وکړي دغه رنګ په ژبه باندې هغې ته سپک الفاظ نه وایي د هغې په باره کې غلط الفاظ نه استعمالوي بلکې بچو ته هم دا حکم کوي چې د خپل پلار احترام کوئ د هغه خبره منئ وجه د دې دا ده چې کومه زنانه چې داسې اخلاقو ته ورسېږي چې کله دا د خاوند نافرمانئ نو بیا د دې د لاسه بچي هم نافرمانه شي تاسو اکثر وګورئ دا بچي چې د پلارانو په مخ کې بیا نافرماني کې پلار خبره نه وني دا اصل کې د مور نه دا خوی یاد کړی هغه اثر یې په دې بچو باندې وشي د داسې مور ځکه چې مور یې رالګېږي د دې پلار ته سپک ګوري دوی ته ستا پلار سپک شي چې رښتیا د زموږ پلار خو سپک سړی دی والعیاذ بالله نو به د هغه بیا بلکل به دې کور کې زړه نه لګېږي بچو نه هم زړه توري او ښځې نه هم زړه توري به دا لانجې او اختلافات سیوا کېږي وخت په وخت نو د دې ښځې د بد اخلاقۍ اثر د دې د ناشکرۍ اثر دا د دې په بچو باندې پرېوځي دا یوازې خپل خاوند نه خفه کوي بلکې دا د خپل بچي او خپل را روان نسل هم تباه کوي دا ښځه دا د خپلو بچو هم دشمنه ده یوازې د خاوند دشمنه نه ده دا دونه بد اخلاقه ده او دا دومره انتهایی احمقه ده چې دې ته د خپله ناشکرۍ ریزلټ هم نه دی معلوم چې دا د دې به څه ریزلټ وي څه نتیجه به نو بیا چې سبا لوڼه هم دغه خوی یاد کړی چې پردي کور ته ځي همدغه شان ناشکره بیا وایي په لور مې کور وران شو په لور مې دا چلو شم دا چل نه خو ته تا ښودلی وو دا ټولې ډرامې خو یې تا نه زده کړې وې خفه کېږه مه زما په دې خبرو تا دا لوبې کولې او هغې ته لیدلې وې او تا نه دغه لوبې یادې کړې هغه هم لاړل پردي کور کې دغه چلونه کوي کوم چل چې تا د خپل خاوند سره کوو هغې هم اوس د خپل خاوند سره کوي لګیا دي خامخا به یې ژوند پریشانه خامخا به هغه ټینشن سره مخامخ نو د الله نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی و چې ګوره د دې زنانه د خپل خاوند نه خلاصېب نشته دی ټول ضرورتونه یې هم ده پورې تړلی شوي دي او بیا هم لګیا دی د هغه ناشکري کوي